د پاکستان مسلم لیگ نون دی نو هغه هم یو ډېر لوی مین قوت دلته کې موجود دی جوړ کړی دی اوس بالکل تیر شوي الیکشن کې ضمني الیکشن کې دلته نصیب ګټلی دی په نوښار نه او هغې نه پس دلته د مسلم لیگ نون ته اکوړه خټک نه ذوالفقار باچا هغه هغې کې شامل شو د هغه طرف یو مقبول شخصیت دی اختیار ولی خان د دې نوښار هغه یو خپل دبنګ شخصیت دی د هغې وجه دا د خپل یو نوجوانانو حلقه لري خپله بیانیه لري او د سره یو ډېر ګڼ تعداد کې داسې نوجوانان او ورکر موجود دی چې هغه عمده سره د سیاست نه آغاز کړی لکه د ده سره راوتي نو هغه نوجوانانو باندې اختیار ولی خان هغه موجود دی او د تیر ضمني الیکشن نه پس دلته کې د چې کوم نگران حکومت بیا جوړ شو نو دغه کې هغه ته یو موقع میلو شوه خپل ساک مضبوطولم او خپل رابطې هغه هم بړاول نو یو چانس هم ورته میلو شوی دی او دې ټایم کې ډېر تیزۍ سره اوس د حلقو فاینل اعلان چې وشو نو د هغې نه پس هم په خپلو حلقو باندې نظر دی او خپلو حلقو باندې زم د اختیار ولی خبرو کوم نو ویل کوالیفاید دی ماشاءالله چې په جلسو کې کومه خبره کوي نو هغه د عوام اوریجنل ترجمانی ما ته زما په سوچ ښکاري چې د نوښار عوام اوریجنل ترجمانی کوي او هغه عوام په دغې هغه خوښوي په دې لږ ټیم کې په دې لږ ضمني چې کوم الیکشن دا خو لږ ټیم دپاره په هغې کې خپل یو ووټ بینک هم جوړ کړی او وجه دغه ده چې د هغه ویل کوالیفاید سره سره چې یو بهترین اختیار ولی خان جي زه به دا ووایم هغه په خپله ډېر لوی متحرکه کارکن دی او د کارکن نه راوچت شوی دی او قیادت ته رسېدلی نو دغه وجه ده چې په بو او چې کوم د رابطې د شروع کړي نو ډېر لوی شمولیت په بو کې متوقع دی او په دې مختلفو علاقو کې ډېرې غټې غټې سټې ځان طرف ته بالکل متوجه کې او ځان نه راتاو کې اکوړه خټک کې که تاسو ګورئ نو په اکوړه خټک نه بلکې په نوښار ضلع کې د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی هغه هم ووټ بینک کم نه و د هغې باوجود چې بهتر حکمت علی د وجې چې کوم دی پیر ذوالفقار باچا چې کوم تاسو خبره وکړه غټې سټې هغه دی نون ته راوړول او په خپل ګاډي کې خپل د لیډرشپ چې د ورکر د سیټ نه آغاز کړی نو اوس د سره چې څومره د هغې خپل د پارټۍ رابطې دي د کارکن رابطې دي نو ډېر ښه طریقې سره د هغه ډیل کړي او هغه کارکن ډیل کول د دې خپل یو انداز دی نو هغې کې روان دی مختلفو علاقو نه د هغه دپاره ښه خبرونه موږ ته راځي چې وایي غټې غټې شمولیت یې وله را روانې دي او بل د خټک صاحب یو د نوښار کې جلسه وایي کې خبره کړې وه پرویز خان خټک چې زه انقلابي نه یم او په دې او په اختیار ولی کې انقلابي سوچ دی کم چې د پارټۍ ورځ 32 سال تیر کړي دی یو طرف ته انقلابي نه دی او بل طرف ته انقلابي دی نو زما په خیال چې دغه بهتر سوچ والا کاروباري دی کاروباري دی د هغه سوچ بل شان دی هغه چې کوم ځای کې فایده یې هلته کې وړي نو مونږ به دا ووایو یا انټرپرینور سوچ دی که نه بس کاروبارونه جوړول او کاروبارونه ورکول نو انقلابي سوچ لرل دا د یو لیډر د هغه د لیډرشپ د لیډر بهترین لیډرشپ او د کوالټو چې دی د هغې عکاسي کوي نو انقلابي کېدل د یو لیډر دپاره هغه ډېر ضروري وي